سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو ورونو دا کس خو به تاسې کتلی چې یو د اسلامي ملکونو کنفرانس په دغه کې وشو په پاکستان اسلام آباد کې. په دې باره کې هم خبرې کوو او نورې موضوعات دي چې پرون زمریانو اتلانو قهرمانانو طالبانو د خپل وطن د خپل مور دفاع کړي. په دې به خبرې کوو. په متقي وانې به خبرې کوو. امیر خان متقي چې پاکستان ته تللی و او په ظلامان سره یې کتلي وو، د هغې په باره کې د عمران خان په خبرو به هم خبرې کوو چې عمران خان کې مې خبرې کړي او نور موضوعات دي. نو هیله کوم چې تاسې په دې دا لایف شیر کړي او چې په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. اول افغانانو ورونو پرون ما یو ویډیو ډکه کړه د کم کار چې طالبانو کړی په ډورنلیان وانې او د خپلې مور د خپل وطن دفاع کړې وه. نو هغه ویډیو زما د پیج نه اخوا شوه، ځکه زما نه پرېږدي ما په پیج باندې ډېر رپورټونه کېږي. زه کله داسې ویډیوګانې کوم دلته په ما باندې دا کېږي، خو زه وروسته کېږم نه، خو دا کار به کوم انشاءالله. زه به تاسو ته ویډیو ښیم چې بیا به انشاءالله کوم دغه کوو. بل افغانانو ورونو پرون چې کم طالبانو کم کار کړی موږ یې ستایو. دا د هر یو افغان خبره وه چې باید چې په ډورنلیان باندې جدي عمل وشي او پرون طالبانو دا کار وکړو. دا زما خبره وه، دا د هر یو افغان خبره وه چې یاره طالبان د خپل وطن یعنی د خپل افغانستان دفاع نشي کولی او پاکستان ته څه نشي ویلی. نو پرون خو دا خبره ختمه شوه چې اوس په دې کې موږ مخالفت کوو چې یاره دا سیاست دی او دا دی واغه دی. نو بیا دا خبره هم باید ونه کړو چې یاره طالبان پاکستان ته دغه نشي ورکولی جواب. داسې جواب یې ورکړو چې یقین وکړه چې تاریخ یې را ژوندی کړو، تاریخ، او موږ ورته زنده‌باد ویو. موږ د طالب د خپو د خاورې نه دي، دا خاورې چې پرون یې کوم په ډورنلیان باندې دغه کړی دی، د دې د خاورو نه رانجر و سترګې پې تورو. دومره زبردست کار یې کړی، د نر بچیان دي او موږ ورسره بالکل ولاړ یو. او دا به د بېکاره افغاني چې دا کار د تعلیم نه ستایي. نور مخالفت به لرو، مګر هم کم چې د ستایلو شیونه دي باید هغه موږ وستایو. پرون طالبانو یو داسې کار کړی پاکستان سره چې پاکستان یې داسې حیران کو. په غټو خلکو موږ خبرې نه کوو، موږ په عام طالبانو یا په عام دغه خبرې کوو. نو موږ به انشاءالله دغه طالبانو سره اوږه په اوږه ولاړ یو. دا وروره د وطن خبره ده، دا د خاورې خبره ده. په دې کې زموږ طالب سره هېڅ مخالفت نشته، هېڅ کم دغه ورسره نشته. زنده‌باد ورته ویو. د نر بچیان هستئ، ویم مور دې پیدا شي ستاسې غونته کې بچیان دې راوړي چې کوم تاسې پرون د پاکستان ته کم کار پاکستان سره وکړو، د هغې دغه هم راوړه، هغه سیمان هم راوړه افغانستان ته. نو دا هم داسې یو کارنامه وکړه چې تاریخ به تاسې یاد ساتي. افغانانو ورونو دا کارونه په جمهوریت کې هم کېده، زمونږ ملي اردو والا به هم دغه شانې کار کول، مګر هم خاینانو، جاسوسانو، وطن پروشانو، دغلته چې ناستو په دې وکیلانو یا په دې نورو ځایونو کې، هغې به زمونږ ملي اردو والا نه پرېښوده چې داسې دغه وکړي. مګر طالبانو خپل زور، خپل افغانیت، خپله پښتو، خپله مسلماني پرون وښوده. د نر بچیان افرین شه او په تاسې وانې شه. افغانانو ورونو سپینې خبرې به کوو. کم کنفرانس چې په اسلام آباد کې راغونډ شوی و د 50 اسلامي ملکونو او پاکستان کې او اسلام آباد ته را انتقال شوی و او د افغانستان په باره کې خبرې کولې. افغانانو ورونو یو خبره یاد ساتئ چې یو مومن مسلمان د یو سوړي نه 2 ځل نه خوړل کېږي. موږ سره همیشه پاکستان دوکه کړې، موږ سره همیشه پاکستان، موږ سره چې مهربانه په تجارت یې زموږ په سر کړی. د دې پاکستان نه موږ دا سوال کوو چې ته نن 50 ملکونه دې راغوښتي دي اسلامي ملکونه، دغه 50 ملکونه اسلامي ملکونه به دي په 2001 کې چې کله د طالبانو اماراتو په افغانستان کې او 52 ملکونه دلته راتله، په هغه وخت کې تا ولې نه راغونډول؟ افغانانو ورونو دې همیشه زموږ په سر تجارت کړی، همیشه یې موږ سره دوه مخیزه سیاست چلولی. موږ بالکل د دې دا شی ردو چې دی موږ سره ښه کوي. من نه دی کوي موږ سره د پاکستان ښه، موږ ته بالکل نه دی پکار. پاکستان چې ویل چې خدای یو دی یقین به پې کوو، نور په یو خبره هم د دې یقین ونه کوي. افغانانو ورونو موږ یې مهاجر کړي یو، زموږ وطن ته
بمونه رالیږلي زمونږ وطن دی بدبختیانې راوړي دي دا ټول په ریکارډ باندې پراته دي دا بعضې راپاڅېږي په پاکستان کې 40 لکه مهاجرو له موږ ځای ورکړی اول خو دا تعداد صحیح که چې 10 لکه دی که حکومت ته وایي 10 لکه دی ته وایې 40 لکه دی بلکې 40 لکه مهاجر دلته راغلي نو دا واوره دا ستاسې د لاسه دا ستاسې د دې پاکستان د ISI د لاسه ځکه په 1915 کې په 1915 کې دلته نه روسانو نه امریکایانو همدغه ستاسې پاکستان دغه د مجاهد په نوم باندې و تنظیمونه جوړ کړي او زموږ د شهید داود خان په خلاف باندې مسلح جهاد کوو مسلح که یقین هم نه راځي ورشئ د کرنل امام کتاب وګورئ چې یو خبره راته وکړي چې نن ته په 1915 کې امریکې ویلې چې د افغانستان جهاد ته ځان تیار کا نو ولې په دې باندې وحه راتله چې د مخکې نه په 1915 کې د اعلان کې چې په افغانستان کې جهاد ته راغلی افغانانو ورونو په دغه وخت کې چې کم راشن راتلو کم کومک راتلو په $100 کې به $90 پاکستان پټول دې په ایټم بم جوړ کو دې په 16 تیارې جوړې کړې دې په موټروي جوړې کړې دا ښه پاکستان دا له پاپړو پاکستان موږ لیدلې موږ خپل پښتنو ورونو ته دا پیغور نه ورکو د پاکستان دا ټک نه خو دی خو دغه پاکستان نه دی موږ د خپل پښتنو ورونو مننه کوو چې د مخ کده په مقبوضه افغانستان کې دي خو دا د یاد ساتي چې دا بعضې احسان کوي چې افغانان دلته راغلي مهاجر شوي ته بیا چا مهاجر کړی 40 لکه مهاجر پاکستانیان په سعودي کې اوسېږي 100 لکه پاکستانیان مهاجر دي نو بیا ته ولې مهاجر شوی چې موږ ته پیغورونه راکې نو خبره دا ده چې مهاجرتوب هم راغلی که بدبختي هم راغلې ده موږ ته د پاکستان د سیټ نه راغلي په دغه 2001 کې چې کله امریکا او 52 ملکونه راتلو هغې هم د ایران نه زیات غوښتي وو همې سیه مهربانه تاجکستان نه ډېر غوښتي وي همې ترکیې نه غوښتي وي همې د نورو ملکونو غوښتي وي یو ملک ورته اډه نه ورکړې یو ملک ورته اجازه نه ورکړې همدغه ستاسې پاکستان و چې د ډالر په مقابل کې طالبان هم خرڅ کړه همدغه ستاسې پاکستان و چې د ډالر په مقابل کې مشرف 80,000 پښتانه شهیدان کړه همدغه ستاسې پاکستان و چې په میلیونهاو ډالر د کفارو نه واغڅول دلته موږ دهشتګر وژنو زموږ ټول پښتانه په لر او بر افغان خاوره باندې ټول شهیدان کړو زموږ خویندې میندې بې عزته کړي موږ بالکل د پاکستان دا دغه نه منو دا منافقت چې دا د اسلامي ملکونو دغه راغواړي غونډه راغواړي که دومره دا تکړی د طالبان حکومت ته سبا په رسمیت وپېژني که نه چې دی د نورو ملکونو ته موږ دپاره سوال کوي دا سوال نه دی افغانان ورونو دا زموږ په سر باندې تجارت کوي دی همیشه زموږ په سر باندې زموږ په ملک باندې تجارتونه کړي هېڅکله موږ د پاکستان په دې منافقت نه غولېږو موږ د عام ولس سره هېڅ مشکل نه لرو زموږ ورونه دي خو د پاکستان غونډه کې هر شی بزنس دی اسلام انسانیت هر شی دی چې دی ډالر دی په ډالرو باندې خپله خورې خرڅه کړه خپله لورې خرڅه کړه مشرف ورشئ کتاب یې وګورئ د 9 میاشتو ماشوم یې خرڅ کړو دی راځي زموږ ملک سره کومک کوي موږ سره ستاسې کومک نه دی په کار موږ تاسې ته دا ویو چې زموږ په وطن کې مداخله مه کوئ زموږ وطن ته بدبختي مه راولئ زموږ وطن په قلاره پرېږدئ موږ ستاسې په ملک کې ته مداخله نه کوو دا ځینې راپاسېږي د نفرتونو خبرې مه کوه زه ځله یو شی په ریکارډ باندې ویم چې پاکستان د 1915 نه په افغانستان کې مسلح خلک رالیږي نن چې نن د منظور پښتون چغې وامه د افغان په حیثیت یو پښتون د مسلمان په حیثیت ته ماته وایې د منظور پښتون سره چې مه ودرېږه او تا ټوپکو سره تا د راکټو سره زما وطن ته خلک رالیږل زه به د منظور پښتون سره انساني همدردي هم نه ښیمه زه به ورسره ودرېږم ځکه زما افغان دی زما پښتون دی زه به دا چغه ورسره وامه دغه به ورسره بدرګه کوم افغانانو ورونو موږ د متقي صاحب نه دا سوال کوو چې متقي صاحب ډېر ناکام وزیر خارجه د افغانستان په تاریخ کې ستا غونډه کې وزیر خارجه نه دی تېر شوی ته چې پاکستان ته لاړ شې تا باندې څه چلو شي ته دویم واده له تللی وي فضل امان سره دي استابرو ویله چې داسې ورسره خوشحاله را روان وي څه چلو دا خو هغه فضل امان دی چې د 52 ملکونو کفار راله او دا د همغه حکومت حصه وه دا خو هغه فضل امان دی چې خپل کفري نظام ته چې خپل کفري نظام دی خپل کفري قانون دی هغې ته اسلام وایي او زموږ په افغانستان کې اسلامي جمهوریت چې قانون اساسي بالکل اسلام دی هغې باندې د جهاد فتواګانې ورکوي متقي صاحب دا ستا خبره نه ده دا د ټولو افغانانو خبره ده ته چې کله پاکستان ته ځي توجه د خپلو خبرو ته کوه خپل تګ ته رفتار ته کوه داسې خوشحاله ورسره را روانې د ټولو افغانانو په زړه باندې تا لوبې کې د افغانانو په زړه لوبې کې فضل امان
فضل الرحمن هېڅکله د افغانستان په خیر کې دغه نه دی کړی همیشه په افغانستان باندې فتواګانې ورکړي همیشه د افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ خبرې کړي هغې سره لاس یې ورکړی داسې خوشحاله ورسره را روانې د خدای په لحاظ د دې خپلې پټګي نه وشرمېږه د خدای په لحاظ د دې خپلې ګیرې نه وشرمېږه د داسې خلکو سره ته راځې اوسې مهربانه دا کې چې هغې زما د وطن تباهي او بربادي کړې دلته دا موږ دا یو ملا نه منو چې کوم د افغانستان په خلاف باندې په پاکستان کې ناست په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکړي هغه د اسلام هم دشمن دی او هغه د افغانانو هم دشمن دی تا خدای د سمیع الحق هغه چیړاز وی بوراز وی راپاسېږي په افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکوي او خپله د مدرسې د دې په مدرسې په مخ کې دا د 250 ملکونو ټانګونه او مهمات تروریست هم ورته نشو ویلي په هغې باندې دې طرف ته موږ ته تکړه دي نو متقي صاحب پرون د بیان هم ډېر پس بیان ورکړو چې ته د کابل وایي میدان ته ورسېدي ته رالې د کرزي صاحب پسې په هغې پسې د خبرې وکړې تا د عمران خان په خبرو هېڅ نیوکه ونه کړه ځان دې تېر باسو ولې څه چل در باندې شوی دی څه چل در باندې څه مشکل لري ته نو خبره دا ده چې متقي صاحب په احترام سره درته دا ویو چې خپلو خبرو ته خپلو دغه ته له ډېره توجه وي بل افغانان ورونو د عمران خان خبرې چې د پښتنو باره کې کړي ګورئ داسې نه ده چې دا عمران خان اول ځل دی چې دا خبرې کوي عمران خان چې کومې خبرې کوي دا اصلي د پنجاب خبرې دي عمران خان تاسو ته رښتیا وایي افغانان ورونو ګورئ همدغه عمران خان ولاړو ایران ته په ایران کې ویلي چې زموږ ISI چې دا دهشتګرد سپورټ کوي ټرینینګ کوي دا همدغه عمران خان ورشي دا بیان یې وګورئ چې کله د ایران ته کړی همدغه عمران خان چې امریکې ته لاړو هلته ویلي چې موږ دا ټول دهشتګرد ګروپونه سپورټ کړي دي همدغه چې کمې خبرې کړي چې عمران خان وایي چې یاره پښتانه تعلیم ته نه پرېږدي ښځې یعنې پښتانه چې نه دي یو جاهلو دغه کړی دا اصل کې د پنجاب خبرې دي دا اصل کې هغې موږ ته د خرو په نظر ګوري نو خبره دا ده چې د عمران خان خبرو سره اختلاف کولی شي خو عمران خان هغه خبرې چې هغه ویلي چې یاره پاکستان دهشتګرد ټرینینګ کوي دغه ټولې خبرې په ریکارډ پرتې دي نو دا څه نوې خبره نه ده موږ ته پنجاب ګوري په دغه نظر که په لر کې دي که په بر کې د پښتنو افغانانو ته هغه ګوري چې دا وایي ګده یې پټان وایي ګده یې دا ټولې خبرې کوي داسې دغه نه دي ډرامې په موږ جوړوي فلمونه په موږ جوړوي نو دغه ټول د دې هغه اصلي خبره د پنجاب راواغسته او تاسو ته کېښوده چې پښتنو تعلیمونه په خورګانو په لورګانو باندې وکوي او زه د عمران خان صاحب ته یوه یادواري کوم چې عمران خان صاحب د ډاکټر نجیب حکومت چې وو ته ورشه د هغې وخت ویډیوګانې وګوره هم زمونږ میندو هم زمونږ خویندو هم زمونږ بچیانو ټولو تعلیم کو په افغانستان کې یونیورسټۍ وي پوهنتونونه او مکتبونه ټولو زده کړې کولې خو همدې پاکستان د لاسه موږ ته اور ولګېدو زمونږ یې هر څه تباه او برباد کړو نو خبره دار افغانان ورونو چې حقیقت به حقیقت وي خبره داره چې موږ دا کم د سولې کانفرانس په پاکستان کې شوی دا موږ ته هېڅ دغه نه دا زموږ ته هېڅ پیدا نه رسېد ځکه چې منافقت دی دلته موږ سره وروره نه اسلامي هېوادونه په دوکه روان دي هم پاکستان روان دی او پاکستان داسې کارونه باندې ته موږ نشو غولولی ته همیشه موږ ته په شا باندې ګزار راکړی په شا دې والي په چاقو دې والي نو خبره داره افغانان ورونو په دې باندې به انشاءالله زموږ دغه وي مبارزه به جاري وي خپل اواز به اوچتوو غلط ته به غلط ویو سم ته به سم ویو پرون چې طالبانو کم کار کړی دا بالکل زمونږ امیدونه را پیدا کړو موږ کې انرژي واچوله چې د نر بچیانو پریشه په تاسو شه چې د هغې نه مغه سیمه خاردار هم ته لرې کړو او رامړو ولته هم واچو افغانانو ورونو زه یو خبره کوم او بله ورځ حمدالله محب صاحب خبرې وکړې زما یو دا ویډیوګانې چې دي چې تاسې کولی شئ چې د چا په خلاف یا د چا باندې انتقاد کوم د هغې عکسونه لګولی شئ په دې دغه باندې ځکه زما دغه بندۍ زما فیسبوک نه دا ویډیوګانې ډیلیټ کوي نه پرېږدي حمدالله محب صاحب وایي چې ورو موږ ته معلوماتو چې 2 کاله 1.5 کال مخکې دا نظام سقوط کېدو نو موږ دلته دا سوال کوو چې و محب صاحب چې تاسو ته معلوماتو چې 1.5 کال 2 کاله مخکې دا نظام تاسو ته معلومات چې سقوط کېدو نو ولې په ملي اردو والا وجل ولې په زمونږ بچیان کباب کول خو دا به همداسې طالبانو ته پرېښی وه قصه به ختمه وه یعنې د دې نه دا معلومیږي چې تاسې ته ښه معلوماتو او د هغې نه علاوه هم تاسې زمونږ ملي اردو والا زمونږ ولس او عام طالبان پکې د منځه لاړه نو خو ورکړی به مې سم د نظام ورکړی چې تاسو معلوماتو چې دا وزارت زمونږ په لاس کې نو دا د امریکې په لاس کې دا پلانې د امریکې په لاس کې خو هېڅ هم ورکړی ولې خلک وجل ولې بدبختي ولې د ملي اردو والا غوندې ښایسته ځوانان هغه د چینار په شان ځوانان هم شهیدان کړو هغه هم د منځه پکې مفتو کې لاړه چې تاسو ته معلوماتو چوکۍ م راټینګه کړې وه او زه هغه د ټول دغه نښې یم خو زه هغه خلکو ته ویم چې دا څوک د خارج نه تلي و افغانستان په دې تېر حکومت کې و دا پاسپورټونه یې د اروپا لرېده تاسو ته شرم نه درځي
تاسې خو ګورئ تاسې ته خو د ولس سترګې په افغانستان کې دا وي چې دا د خارج نه راغلي په خارج کې خو خلک خپل وطنونو ته خدمت کوي رشوت نشته اداري فساد نشته خپل خلکو ته مخلص دي تاسې ته خو د خلکو ډېر امیدونه تاسې خو د غلو پلارانو خطئ تاسې ته شرم نه ده چې په دې وطن کې نغلا شته په دې اروپا کې په امریکا کې په لندن کې په جرمني کې په سویډن کې په سویټزرلینډ کې په یو ځای کې غلا نشته دی هر یو سړی چې حکومت ته ورسي هغه خپل ولس او خپل خلکو ته خدمت کوي او تاسې په د دې نه پاسپورټونه چې د افغان په نوم راغلي وي د دې پاسپورټونه مغسي او لاړې په افغانستان کې بغیر د اداري فساد نه بغیر د اخلاقي فساد نه تاسې بل کار ونه کړو تاسې به افغانان هېڅکله ونه بخي او زه افغانانو ته دا وایم چې د دغه پخواني حکومت دغه خاماران دغه مګرمچان چې ګوره که نور هم وس نه رسېږي پاګۍ وانیولی پاګۍ وانیولی دې ته سیب سیب مه وایئ ځکه چې دې ډېرې بدبختیانې زما وطن ته راوسي دې ته زموږ د ولس زموږ د افغانستان د خلکو ډېر امید و چې دې به موږ ته سیه مهربانه دلته دغه راولي دلته موږ ته دا وطن جوړوي ځکه دا د خارج نه راغلي ځکه خارج کې خلک وطنونه جوړوي وطن ته مخلص دي موږ څه خبرو چې دا غټ غله وخاته سیه مهربانه خو انشاءالله افغانان به ستاسې هېڅ کله معاف نه کړي ځکه ډېر غټ خیانت هم افغانانو سره وکړو نو افغانان ورنو په اخره کې به یو دغه هم در وانې واورم او خبرې ډېرې دي انتقاد به کوو بلکل انتقاد زموږ نیوکې زموږ حق دی چې وکړو اول دغه پرونی کوم کار چې طالب کړی دی یقین وکړه چې ډېر زیات هم طبیعت جوړ شوی او انشاءالله وخت را روان دی چې لوی افغانستان انشاءالله دا خوبونه دي نو زما ویډیوګان هم شته ما ویډیوګانې کې ویلي دي زه به انشاءالله یو شیر کوم چې وخت به راځي چې همدا خړکې طالب به ما سره ناست او ورځم به پاټک وانې خپله خاوره به خپلوم ځکه 3 کاله کېږي چې ما نه قبضه کړي زما مور د افغانستان اشغال دی ځکه دا ټکه پورې دا لوی افغانستان دی دا د لر بر افغانانو خاوره ده دلته موږ دا تور کارغان نه منو دا د پښتنو د افغانانو خاوره ده دا د احمدشاه د ابدالي بچیانو خاوره ده دا د باچا خان د بچیانو خاوره ده دا د خان شهید خاوره ده دا د میرویس خان خاوره ده دا د محمود غزنوي خاوره ده څنګه دې رانه نیولې ده تور مخیا والله چې د یو حساب به در سره کوم تا زما د ملکان ځوانان وجلي تا زما د سوات ځوانان وجلي تا زما د باجوړ ځوانان وجلي تا زما د وزیرستان ځوانان وجلي تا په افغانستان کې دا 15 کاله تا تجارت په ما کړی کله یو کافر راولي کله بل کافر راولي په ما دې ډالر اخیستي زما د خویندې میندې بې عزته کړي زما ته دې بدبختي راوستي زه دې مهاجر کړی یم د دې ټول حساب به سره کېږي دا دغه واورئ افغانانو ورنو بیا به انشاءالله خبرې کوو د خوشحالۍ دغه دی دا واورئ دا واورئ دا ته ناست یم دا پیج مې نوی دی لایک یې کوئ او شیر یې کوئ فالو یې کوئ خیر دی که دا پیج بند شو بل به دی تېر ځله ما ویډیو کړې وه د ایران په باره کې چې طالبانو کوم دغه عکس العمل ښودلی و زما 3 فیسبوک او یو پیج پې د منځه لاړو که دا زی به بل جوړم ما خلک پېژني الحمدلله زما ویډیو په ګنټه کې په میلیونونه او په لکاو خلک ګوري دا واورئ تاسو ته د توپه وي د پرونۍ طالبانو په برې سره که په ډورنیان وانې افغانیت خودو د احمدشاه ابدالي تاریخ یې را ژوندی کړو واورئ دا جشن وکئ جشن د طالبانو پروني کار سره زنده باد سلامونو ته وعلیکم سلام د افغانستان بیرغونه را لېږئ ملي بیرغ را لېږئ مننه حضرت ورو ډیره مننه اسد ډیره مننه اسد افغان ډیره مننه
شاکر خان وروره پاکستان آی لو یو انشاءالله دا به وی چې لوی افغانستان آی لو یو اټک باندې به انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ ودرېږي دا درې رنګه دا د احمدشاه ابدالي بچی ته مې او منګه مې یو پوه شئ ته نه د پنجابي نه پیدا شوی او نه بل پښتانه چې دي ټول لره ټول افغانان دي ټول د احمدشاه ابدالي بچیان دي شفیع الله مننه صرف په پښتو باندې به انشاءالله لیکلي اردو مردو بوډونه به انشاءالله لرې کوو دلته به صرف په پښتو باندې به لیکلي لب یو افغانستان بالکل لب یو افغانستان بالکل طالبان زنده باد زنده باد دا هغه طالبان دي چې مخکې به تاسې زنده باد ویلې پرونه پورې ستا د په کلمو درد دی زنده باد د نر بچیان دي خپل وطن ګټي انشاءالله ټکه پورې به رسیږي د خیره دا پټګي والا درانه وروره ډېره مننه وروره بالکل زنده باد بالکل سجاد ملکه بالکل زنده باد انشاءالله وعلیکم سلام بشیر خان وعلیکم سلام I love you افغانستان تاریخي افغانستان دا ټکه پورې افغانستان انشاءالله دا ټک په سیند په غاړه بالکل هیله منډۍ به خپل کار کوي دې خوا به 400 ښایسته شي انشاءالله وطن ته به خدمت کو وروره سیاد ملکه بالکل به وطن ته خدمت کو وطن خبره چې راشي نه طالب شته نه بل شته مونږ ټول افغانان لرو بر افغانان او پښتانه یو د خپل خاورې خدمت به کوو د خپل وطن خدمت به کوو منافق به نه کوي منافق او دا جاسوسان د پیژنم دا په دي او دا هغه خلکو ته حیرانم چې ماته به ویل چې تیریږي په تعلیم نیوکه نه کوي اوس په طالب نیوکه کومه او هغه خلک چې ماته ویل تیریږي ټول پټ شو بالکل لر او بر یو افغان صافي وروره شفیع الله بالکل یو دی دا یو وی دا ارمان به خاورو ته ویسي ارمانم پرون پوره شو خاورو ته نه څوک چې د پنجاب ایجنټان هغه به ورسره ځي دلته به صرف افغانان پښتانه پاتېږي اټک نه دی خوا خاورو ته نه انشاءالله دا ارمانم زر تر زره پوره کېږي د خیره او انشاءالله دا خړ طالب به د خیره پوره کوي چې 250 ملکونو ته شکست ورکولی شي نو یو پنجاب په مقابل کې هېڅ شی هم نه دی خاورې هم نه دی پوه شئ خوشحاله اوسئ افغانان ورونو آباد اوسئ زنده باد اوسئ خدای هم خوشحاله لره او انشاءالله شینور راښکاره شوی دی چې لوی افغانستان او د افغانانو د پښتنو یو لوی کور به جوړیږي په الله سپارم ښه وخت ولرئ ښه شیبې زنده باد لر او بر ټول افغانان پښتانه